बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बमुंगा द 7th क्लास द बायोलॉजी چې کوم مونږ چپټر شروع کړو چپټر نمبر 2 باغی کی مونږ چې کوم دی ټرانسپورت اف نیوټرینټ پکاو چپټر نمبر 2 چې کوم دی نو دا د ټرانسپورت اف نیوټرینټس په اړه کې دی راځو چې ټرانسپورت اف نیوټرینټس څه ته ویل کیږي اول په دې ځان پوهو کو بیا مخکې مونږه ټاپک کوو نیوټرینټس چې کوم دی دا خو غذا ته ویل کیږي او هر یو لیوینګ باډي څومره چې هم زموږ سره لیوینګ باډیز دي څومره هم جاندار اشیاء دي هر یو ته د خوراک ضرورت دی او د دغه خوراک کې اصل کې چې کم زموږ سره دغه موجود دي د غذایت موجود دی دغه باډي ته ضرورت دی لکه ډایجسټیو سیستم مونږ وې چې ډایجسټیو سیستم هغه خوراک بریک ډاون وکي او هغه چې کم دی بیا بلډ لور کی صحیح ده پس مال انټسټن کې مونږ د ابزاربشن خبره کړې و چې واټر ابزارب کیږي او نیوټرینټس ابزارب کیږي لکه زموږ سره فیټس شو کاربوهایډریټس شو پروټین شولو منرالز شولو د زموږ باډي ته ضرورت دی ولی ضرورت دی ځکه چې زموږ باډي د دغه قسمه الیمنټس نه جوړه ده لکه د 16 ټایپس اف بایو الیمنټس نه زموږ باډي جوړه ده او جسم ته د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د اکټیویټیز کولو لپاره د وجود خپل چې کوم دی سټیبل ساتلو لپاره دغه نیوټرینټس ضرورت دی کدا نیوټرینټس دته نه ملاويږي نو دغه سیلز چې کوم دي زموږ د جسم د کمی خلیه کم چې دغه نیوټرینټس نه جوړ دي کم دغه کمپاونډز نو الیمنټس نه جوړ دي نو دا خلیه به ختم شي خرابې بشي صحیح ده نو دیته با دغه غذا پکاري ټیک شو ځکه انسان د یو سیل نه جوړ شي د زایګوټ نه او د فردر ډیولپمنٹ کوي او 10 लाख بلین سیلز ته ورسیږي د ټوله باډي نو 10 लाख بلین سیلز ته رسیدل دا یو سیل چې دوه کیږي او سلور کیږي او اته کیږي او بیا چې کوم د زنګ سره شپاړس کیږي نو دا هم پکار دلدا چې دی بسکه دیبا نیوټرینټس گین کوي دا غینه بعد بچ کم دي ډیویژن کې بل سیل به ځان په شانتي جوړي نو دا خوراک دته رسول پکار دي خوراک خو ډایجست شو اینی تلاړو خو اوس د اینی نبا دا خوراک چې کم دی دا با فردر د جسم نور حصو ته څنګه زی د 10 लाख بلین سیلز ته بزان څنګه رسي دا غي د پارا سیستم پکار دی او هغه سیستم چې کم دی په باډي کې هغه زموږ سره سرکولیټري سیستم دی صحیح ده نو دا نیوټرینټس چې کوم دی دا سرکولیټري سیستم څخه کوي دای ټرانسپورت کوي د یو ځای نه بل ځای ته ګور مونږ وایو ټرانسپورت نو ټرانسپورت اصل کې مونږ لکه وایو چې فرض کا د بډخیل او د پیښور په مینس کې ټرانسپورت گاډي دي انسانان پکې کینیو پیښور ته ځي سامان وړي انسانان وړي صحیح ده کنه دغه شانته یو ټرانسپورت سیستم دی دغه شانتي په جسم کې هم پورا لاري دي چې په هغه لارو باندې دا خوراک زی او دا وینې وړي ځان سره د یو زینا بل زیتا د یو ترانسپورت سیستم دی نو زموږ نن ټاپک چې کوم دی هغه زموږ سره څه دی ترانسپورت اف د نیوټرینټس هغه نیوټرینټس چې کوم دی جسم ته پکار دی د هغه ترانسپورت هغه جسم ته رسول اسنګ کیږي نو فود او اکسیجن فود مطلب نیوټرینټس شولو چې هغه او اکسیجن ګور اکسیجن هم پکار دی ځکه چې دا فود کله جسم ته ورسی او د دینه توانایي حاصلېږي انرژي ته حاصلېږي نو دغه انرژي د حاصلېدو لپاره ریسپایریشن بکیږي مطلب سیلولر ریسپایریشن وته وي چې دغه خوراک به ماتیږي د دینه به توانایي روزي نو داغه لپاره اکسیجن ضروري دی چې دا هر یو سیل ته ورسی اکسیجن نو ګور وای دغه اکسیجن او دا خوراک the basic need of every cell in human body څومره چې living body دی یوازې human نه د هر یو سیل چې کوم دی بنیادی ضرورت اکسیجن او خوراک دی ٹھیک شو so they must be delivered to each cell پکار دی چې دا هر یو سیل ته ورسی for this purpose we have system in our body سرکولیټری سیستم د دې مقصد د پاره زمونږ په باډي کې سیستم موجود دی چې هغه سیستم ته سرکولیټری سیستم وایي څه ته وایي سرکولیټری سیستم ته وایي سرکولیټری سیستم طرف ترازو نو ټرانسپورټیشن
سیستم دی دا سرکولیټری سیستم څه شی دی دا ټرانسپورټیشن سیستم دی ټرانسپورټ کې د یو ځای نه بل ځای ته څیزونه وړي ان هیومن از کالډ سرکولیټری سیستم دا د ټرانسپورټ سیستم چې کوم په هیومن باډي کې دی یا په لیوینګ باډیز کې لکه په انیملز کې میملز کې شو هغه ته موږ سرکولیټری سیستم وایو او دویم نوم ورته موږ وایو کارډیو واسکولر سیستم ګوره دا دویم نوم دی یو ورته موږ سرکولیټری سیستم وایو او دویم نوم ورته کارډیو واسکولر سیستم ورته وایو د کارډیو واسکولر سیستم مطلب څه دی د کارډیو واسکولر سیستم مطلب څه دی کارډیو چې کوم دی دا زړه ته ویل کېږي هارت ته او واسکولر وته د ویسلز نه نو ګوره دا کم سیستم چې دی نو دا د زړه نه او د ویسلز نه جوړ دی ویسلز چې کوم دی رګونه ټول په باډي کې خواره دي او هارت دا غي مین چې کوم دی سنټر دی نو د زړه او د رګونو سیستم دا وته ویل شي نو د زړه او د رګونو سیستم کارډیو واسکولر سیستم دا بیا ساتي نو د سرکولیټری سیستم چې کوم دی مونږ به د ټایپس خبره کوو چې د سرکولیټری سیستم څومره ټایپس دي نو سرکولیټری سیستم زموږ سره دوه قسمه دی یو اوپن سرکولیټری سیستم دی او یو کلوز سرکولیټری سیستم دی په اوپن او په کلوز سرکولیټری سیستم کې فرق څه دی په اوپن سرکولیټری سیستم کې داسې لکه اوپن سرکولیټری سیستم چې کوم زنګ سره دی دا په انسیپټس کې دی او بلډ ویسل اوپن انټو سپیسز دا بلډ ویسلز نه دي دا رګونه د دې کې دا وینه لاړ شي او بیا کولو دي کولو پاتې شوی دي دا وینه تی بهر راشي د سیلونو په منځ کې داسې خوره شي او د سیل سره نیوټرینټس مطلب غذا ولور کې خوراک ولور کې جو ویست تر واخلي او اکسیجن ولور کې جو کاربن ډای اکساید تر واخلي او هغه چې کم دی فردر بیا د جسم مطلب هغه بیا واپس چې کم دی هارت ته راشي د اغزینا دا اوپن سرکولیټری سیستم شو وس کلوز سرکولیټری سیستم نه دا د مطلب دی چې دا وینه چې کم دی دا په د رګونو کې چې کم دی زی او فائنلی ورسی کیپیلریز تا بیا د کیپیلریز او د سیل په مینس کې ایکسچینج اف میټیریل کیږي مطلب د کیپیلریز نه د بلډ بهر ته نه راوځي د سیل نه چاپیره نه خوريږي د په کیپیلریز کې د کیپیلریز نه چې کم دی دا ایکسچینج کیږي او د کیپیلریز نه واپس رګونو ته راشي نو دا کیپیلریز هم څنګه سر نری رګونه دي نو دا بلډ پر رګونو کې اوځي او پر رګونو کې واپس راشي دا کولو اوپن سپیسز ترا نشي دا زموږ سره کلوز سرکولیټری سیستم دی چې دا زموږ سره په انیملز کې په هیومن کې زموږ سره دی دا بل موږ خبره کوو چې دا زموږ سره په انسیپټس کې لکه فار ایگزامپل زموږ سره ملخ شو هغه کې اوپن سرکولیټری سیستم شو یا چې کوم دي زموږ سره ارتوام شو چنجي چې کوم دي هغه کې اوپن سرکولیټری سیستم دی فنکشن څه دی د سرکولیټری سیستم فنکشن مونږ وایو چې دا د څه مقصد د پاره په باډي کې الله تعالی پیدا کړی دی 11 سیستمونه دي یو پکې سرکولیټری سیستم شو نو د سرکولیټری سیستم پکې څه اهمیت شو په دې 11 سیستمونو کې نو کیریز اکسیجن اینڈ نیوټرینټس ټو د سیل یو خبره چې ټول سیلونه ته په جسم کې چې څومره سیلونه دي د سر نه واخله د خپو د ګوتو پورې چې کوم دی د څومره په باډي کې د سیلز دي د ټولو ته اکسیجن او خوراک رسول د چا کار دی د دې سرکولیټری سیستم کار دی ریموو کاربن ډای اکساید آوټ اف د باډي بل د دغه سیلز نه کاربن ډای اکساید او ویسټ را اخلي او چې کوم دی ریموو کوي ته کاربن ډای اکساید راخلي لنګز ته راوړي او لنګز بیا بهر ته ورکي صحیح ده مونږ سا روباسو نو کاربن ډای اکساید پکې روباسو دغه شان ده ټیک اوے ویسٹ پروډکټ فرام سیل ټو کډنیز فار ریموول اور ډسپوزل دا جسم نا ویسٹ مټیریل راخلی او هغه ویسٹ مټیریل چې کوم دی هغه بیا چرته ورکي کډنیز ته مطلب دا بلډ کډنیز ته راشي په کډنی کې صفا شي هغه ګنتی پاتې شي ویسٹ هغه د یورین په شکل کې خلق چې کله واشروم اټند کې تش امتیازي کې پاغي کې چې کم دی هغه د باډي نه الیمینیټ شي بهر ته وځي او صفا بلډ چې کم دی هغه واپس هارت ته لاړ شي نو دا یو فنکشن دی په جسم کې څومره ویسٹ پیدا کیږي فرض کدا سیستم نه وي نو دا به څنګه ریموو کېدو transport hormones and other chemicals from cell to other parts other cells یا other parts
دا یو جسم یو خاص حصہ د چې فرض کا هغه هارمون ډیر شی زموږ سره هارمون سیکریټینګ سیلز دی ټیشوز دی چې هغه هارمون پیدا کوي. اوس دغه هارمون هم د یو ځای نه بل ځای ته وړل د چا کار دی؟ د دې سرکولیټري سیستم کار دی. لکه فار ایگزامپل زه خبرو کما په لیور کې دغه کې چې کم دی زموږ سره فرض کا په پنکریاس کې چې کم دی هغه کې فرض کا انسولین پیدا کیږي، خلق خوراکو کی هغه کې ګلوکوزي شوګر پکې، نو داغه د سیل ته د رسول د لپاره انسولین ضروري دی. نو چې کله خوراک دیو کو نو دغه لبلبینه چې کم دی د دینه با مطلب ریلیز کیږي انسولین، د انسولین به یې ترازی او دا بیا چې کم دی هر یو سیل ته ځان رسي او سیلز کې بدا ایبیلیټی پیدا کوي چې د سیل ابزورب کی ګلوکوز ابزورب کی یا شوګر ابزورب کی. نو دغه کیمیکل د جسم د یو حصے نه بل حصے ته رسول د په باډي کې دنه پیدا کیږي د جسم نه د یو حصے ته بل حصے ټول سیل ته ځان رسي. دغه شان زوم په برین کې پیچوټری ګلینډ دی هغه هارمون پیدا کوي، مختلف قسمه هارمون دی ډیر شي تاسو ان شاء الله په لسم کې په ډیټیل سره وای. نو هغه د جسم نه د یو حصے نه بل حصے ته رسول د چا کار دی؟ د دې سرکولیټري سیستم دی. ٹھیک شو؟ د دې فنکشن دی. بل اف وی نو as we know it is a system and system is made of organ. چونکه دا مونږ چې وای چې دا سرکولیشن کیږي په باډي کې، نو چونکه دا یو سیستم دی سرکولیټري سیستم دی او سیستم د ارګنز نه جوړي. ارګنز چې کوم دی خپل مخصوص فنکشن کوي او هغه یو سیستم ډیولپ کوي د نور ارګن سره په شریکه باندې. نو دغه شان دا سیستم هم د ارګنز نه جوړ دی، د کمپوننټس نه جوړ دی چې هغه زموږ سره په دې کې مین کمپوننټس کم دي چې مونږه ورسته په بل لیکچر کې وایو. نو یو زموږ سره د ټول نه مین سیس چې دی هغه دی هارت زړه، دویم دغه سره چې کوم دی وینا بلډ. ټیک شو؟ نو هارت چې کوم دی هغه پمپ کوي، وینه چې کوم دی هغه وړي، او بل زنګ سره دی ویسلز په کوم لار باندې چې دا وینه زی هغه ته ویسلز وای رګونه. نو دا درې سيزونه مونږ ان شاء الله په دې چپټر کې وایو. صحیح ده؟ تاسو د لیول لپاره دومره ډیر شي دي، دومره پوره دي. ټاپک زنګ سره ختم شو. په لاست کې مونږه اسایمنت ورکو، بس دومره وکړئ چې دا لیکچر چې کوم دی تاسو ځان سره ولیکئ او میمورایز هم کړئ. صحیح ده؟ ان شاء الله سبا له نیکسټ ټاپک کو داغه پوره. الله حافظ. ثانک یو.